الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب العالمین جل جلاله د تاسو موږ ټول د ظلم نه وساتي. ظلم د دې ډېر لوی عذاب او ډېر لوی وبال له. ظلم په درې قسمه ده. یو ظلم خو خدای ډو بخینه، بل ظلم هغه ده چې هغه الله تعالی وبخي، او درېیم هغه ده که بنده در توبخي خو خدای به وبخي کنه نه بخي. کم ظلم چې نشي بخلی هغه شرک ته. ان الشرک لظلم عظیم. شرک په ټولو ظلمونو کې لوی ظلم دی. شرک دې ته وایي چې یو سړی د الله تعالی سره د الله تعالی نه ما سوا شریک کوي. په عبادت کې د الله تعالی سره نور څیزونه هم شریک کوي، دې ته شرک وایي. الله تبارک و تعالی وحده لا شریک دی، هغه معبود برحق دی. عبادت په یوازې رب العالمین جل جلاله ته کې. سجده د الله نه ما سوا بل چاته نشته. پیغمبر علیہ السلام وایي که سجده د الله تعالی نه ما سوا نور چاته وې نو ما به ښځې ته ویلو چې خاوند ته سجده کوه. د خاوند په ښځه باندې د حد نه زیات حق دی، لیکن سجده د الله نه ما سوا بل چا دپاره نشته. بعضې خلک غلطي قبرونو ته سجدې کوي. د دې نه خلک منع کوي، خپل هم ځان ساتئ او خلک هم دې نه منع کوي. مونږ مونځ کې روزانه د خدای سره دا وعده کوو ایاک نعبدو، خدای مونږ خاص کر ستا عبادت پکو، د بل چا عبادت په نه کوو. مشرکانو د الله تعالی سره بوتان هم شریک کړي، بوتانو ته سجدې کوي. د بوتانو نه مرادونه غواړي، مراد به د الله نه غواړي. که اولاد دی د الله نه به غواړي چې خدای ما ته اولاد راکړي. که بیماری ده صحت به د الله نه غواړي، خدای ما ته صحت راکړي. یو ما تحت الاسباب څیزونه دي، خیر دی، هلکه ما ته لږ اوبه راکړه، ما ته ډوډۍ راکړه، دا بل شی دی. لیکن فوق الاسباب د هغې سوال د الله نه ما سوا بل چا نه ناروا دی. نو شرک الله تعالی قطعا نه بخي. ان الله لا يغفر ان يشرك به او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. د خدای صفت هم بل چاته نه ثابته. علم غیب دا د الله تبارک و تعالی صفت ده. انبیاء ته علم غیب نه ده حاصل، فرشتو ته علم غیب نه ده حاصل، دا د الله تعالی خاصه ده. وعنده مفاتح الغیب. الله سره د غیب خزانه او کنجانې دي. مشکل لري کوونکې د الله ذات هغه ته مشکل کشا وي. یا قاضی الحاجات یا احل المشکلات. تکالیف دا رب العالمین جل جلاله لرکي. نو دا شرک ډیر خطرناک دی. دې ته ظلم وایي. دا ظلم دا په ظلمونو کې لوی ظلم دی. او دویم ظلم دا دی چې یو سړی د الله تعالی حق ادا نه کړي، مونځ ته نه لاړو، په غلطۍ روژه ماته کا، الله دا بخي چې بنده توبه وباسي الله یې وبخي. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یو سړي نه غلطي وشوه، توبه یې وویسته، الله تعالی توبه قبوله کړي. او دریم ظلم هغه دی چې هغه که درته بنده بخي خو الله به وبخي، که بنده درته نه بخي خدای هم نه بخي. یو سړي دی یو سړي ځمکه لاندې کا، یو سړي دی یو سړي پیسې لاندې کی، تر څو چې د حق ادا کړی نی،
یا دا چې هغه سړی ورته وبخي چې هلکه ظلم دې کړی ما درته خیر دی وبخل نو الله یې هله بخي. نو ظلمات یوم القیامه دا د قیامت پر ورځ به تورې تیارې وي. الله تبارک وتعالی وایي زه د ظالمانو د ظلم نه غافله نیمه ولا تحسبن الله غافلا. ګمان مه کوه چې الله تعالی د ظالمانو د ظلم نه غافله دی هغه ته پته نه لګي. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. الله به د ظالم نه انتقام علی په داسې ورځ چې هغه به ډېره خطرناکه راځي، هغه د قیامت راځي. انسان دې په چام ظلم نه کوي، انسان دې په انسان هم ظلم نه کوي، انسان دې په حیوان هم ظلم نه کوي. منع راغلی ده څاروی به په مخ او په سر او په سترګو نه وي، دې نه منع راغلی ده. معمولی که په چوکه ورته ګزار ورکې، په شا ورته ګزار ورکه، کېدای شي سترګې ړنده کړي، کېدای شي غاښ ورته مات کړي، پوزه ورته ماته کړي، دې نه منع راغلی ده. په حیوان باندې به د حیوان مطابق بارک دی چې څومره هغه بار وړی شي دومره به پې وړي. یو خر یا خره کمزوري ده هغه 2 منه بورۍ نه شي وړی، ټپه ده هډوکي ښکاري، هغې باندې 2 منه بورۍ موړه. یو کلبه 2 کناله ځمکه نه شي اړولی، کمزوري ده، کنال ځمکه پې اړوه. دغه رنګې مزدور باندې به هم د مزدور د طاقت نه زیات کار نه کوي، دغه د طاقت مطابق به چې کوم دی نو کار کوي. په خپله بیبي باندې به هم ظلم نه کوي. واده دې کړی دی او هغې ته نان او نفقه نه راړي، هغې ته جامه نه راړي، اوچ پوچې بې وجې وهي، دا ظلم دی. دا ظلم تورې تیرې دي، تورې تیرې دي، په چا به هم ظلم نه کوي. کتاب لیکي چې یو سړي مې نیولې ده د سیند په غاړه او د پولیس والے یو سړی ورغی چې هلکه دا مې ما ته وبخه. هغه وی زه په خپله غریب یم، میان ونیسم بیا بازار کې خرڅ کم، بچو ته پې وړه راړم، بیا هغه ورته په ما خرڅ کوي، تی مانه ارزانه لی. سپایي سره چوکه وی او 2-3 چوکۍ والو په زور یې تی هغه مې وشو کولو. چې لږونه مخکې لاړو هم هغه مې لاسو کې نیولی دی، هم هغه مې د دغه سړي په کټه ګوته چک ولګولو، وس یې کولو، لیکن هغه خوله نه لر کوي، زبردست چک یې پې لګولې. په منډه منډه کور ته لاړو، ښځې ته بچو ته وایي چې دا خو په ما چک لګولی ده، ما خو ګوته یې وخوړه. هغه یې هم په ډېر مشکله باندې د مې د خولې نه د ګوته وویسته، هغه ګوته یې وپړسېده، هغې کې باقاعده چینجي وشو. جراح او ډاکټر ته ورغی، دا خو ډېر خطرناک چینجي دي، دا لګیا دی بدن کې دې خوږېږي، دا کټه ګوته درنه پرې کوو، کټه ګوته یې ترې پرې کا. لیکن چینجي بیا دې ځای ته هم راغلي وو، وی دا لاس تر نه دې ځای نه پرې کوو که نه، تر دې چې دا دی پرې کو مټې ته خبره راغله. یو سړي دې تپوس وکړو چې د خدای انصافداره دا ولې؟ ویاره بس د سیند په غاړه یو سړي مې نیولی او ما ورته دا ما تاسې راکړه. هغه وی نه ما تې په لږو پیسو، هغه وی دا خو د ډېرو پیسو دی، ما تې په زوره هغه مې وشي کولو، 2-3 چوکۍ مو مخه ووالو، په لاره روانو مې مې نیولو، هغې مې د ما په کټه ګوته زبردست چک ولګولو او ما تې بیا ګوته نه شوه خلاصولی. کور ته په منډه رالمه، ښځې او بچو مې څه ډېر په تکلیف باندې زما هغه ګوته د مې د خولې نه خلاصه کړه او زبردست درد تې کولو. ډاکټر ته ورغلم، طبیب ته هغې وی دی کې خو چینجي شوي جراثیم دي، دا ګوته درنه پرې کوو که نه ټول بدن نه خرابېږي. او بیا تر دې چې دا دی رانه پرې کړی شو، بیا دلته نه لاس بیا وګیم رانه پرې کا. هغې سړی ورته ظالمه ورشه، چا نه دی چې په ظلم دا مې راوستی، هغه ته وجاړه چې ودې بخي، دا مې د هغه حق ته تا په ظلم اخیستی.
او دا تمخ کې ولې نتلی ورشه هغه ته وجاړه چې هغه درته خپل حق وبخي. دی وایي معلومات مې کولو چېره دغسې یو سړی سیند په غاړه ډېر په مشکله مې هغه پیدا کو او ما ورته ما وبخه. وی ولې څه چل دی؟ وی تا یو دل د سیند په غاړه یو مې نیولی و او ما درنه په زور اخیستی و. هغې مې په ما باندې په لاره چک ولګولو او په سختو مې د هغې نه هغه ګوته خلاصه که او زما دې ګوته کې بیا چینجي وشو. بیا حکیم ووی چېره دا ګوته به پرې کوې، بیا لاس پرې کړی شو. اوس راته چا دا علاج وښیلو چې ورشه او چې چا نه دې دا په ظلم اخیستی هغه ته ووایه چې ما د خدای دپاره ما وبخه او ګوره زما دا ټول لاس د هغه پیړو څه دی ما بخلی الله تعالی دې تا ته صحت درکړي، خدای دې تا جوړ کړي. ډېر خفه شو. دې په ایمان یې ووایه چې ما تا نه کله دا مې واغېشت او زه درنه لاړم نو تا ما ته څه خیرې کړې وې او خیرې خو مې کړې وې. ما ویلو انت مولای و انت سیدی و انت ربی، خدای ته د ما مولای، ته د ما سیدی، ته د ما ربی. زه خو کمزور یم، د پولیس والا ما نه په زوره باندې دا مې وشو کولو. خدای ما ته په ژوند کې نښه وښیه چې دی زه وګورم چې ذلیلی ما دا دعا کړې وه. نو دې کته که نه د ما نښه دې وکته که نه اوس راته دو بیا واو ما بخلی بیا ورته دعا مو کړو. هغه مرض هم په دغه دی ودرېدو. هغه به چې روانو خلکو ته به ما ته وګورئ ګورئ ظلم مه کوئ، الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم دا د قیامت پر ورځ تورې تیرې دي. ځکه رسول الله فرمایي ثلاثه لا ترد دعوتهم، درې کسان دي د هغوی خیرې بددعا الله تعالی قبلوي. درې کسان دي د هغوی خیرې لا ترد دعوتهم، د هغوی دعاګانې خوا دعا د خیرې که دعا د شرې. د عادل بادشاه دعا چې بادشاه عادله دی، دی دعا کوي چاته یا خیره کوي دا قبلیږي. عادل بادشاهان څوک دي؟ خلفای راشدین، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم. دغرنگی عمر ابن عبدالعزیز، سلطان صلاح الدین ایوبی، عالمگیر رحمت اللہ علیہ. دا دی دعاگان قبلیگی. او ودعوت الصائم حین یفتر صومه، روجدار چې کله روجه ماتوي په دې وخت کې الله تعالی دعا قبلوي. ځکه روجدار خاص کر د الله د رضا دپاره روجه نیولې ده، په دې کې ریا نشته. نورو عباداتو کې بیا هم ریا ښودنه شهرت وي، لیکن روجه د الله او د بنده په منځ کې پټ راز دی. نو روجهدار چې روجه ماتوي او دې نه مخکې دی دعاګانې کوي، الله تعالی دا دعا قبلوي. او دریم ودعوت المظلوم، د مظلوم خیری دا د ظالم په کور باندې اور لګوي. بلکې الله تعالی مظلوم ته وایي چې بعزتي وجلالي، زما دې په خپل عزت او جلال قسمي لانصرنک ولو بعد حین. مظلومه زه به ستا مدد کوم، پروا مه کوه اگر که په دې باندې څه وخت تېر شي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ګمان مکوه چې ظالمان ظلم کوي دی به بچ شي. الله وایي دی ما د یو ورځې دپاره مؤخر کړي دي، په هغه ورځ به دی ته د دې سزا چې کوم ده نو هغه میلاویږي. الظلم ظلمات یوم القیامه. د حلب سزوانان، د موصل ښار سزوانان په کشتۍ کې سواره دي، لګیا دی سیل کوي. ناڅاپه یو مئی ټوپې کو نو د کشتۍ په منځ کې راغی او ډېر غټ مئی و. دې سمندر کې میان ټوپونه وایي، لوی لوی ټوپونه وایي او سم غټ غټ میانې. هغه مئی راغی کشتۍ کې، ډېر غټ مئی و. دی ویره دا کشتۍ به غاړې ته کو.
او سلرګي مرګي به وګورو چې دا مې پیریت کو مې خلالو لغړی لحمن طریا تازه غوښه د کشتۍ نه موږ کوز شو او خشاک مو جمع کولو مې مو دغه سیخه هغه کې ساده سګورو چې یو سړی حلال کړه شوی پروت دی او د بل سړي لاسونه تړلې شوي دي او یو کچره د پاغي جامې پرتی دي موږ حیران شو هغه نه مو تپوسو کو چې لکه دا څه کیسه ده ستا خو لاسونه تړلې شوي دي او دا سړی حلال دی او څوک بل څوک شته نه او په دې کچره بلا جامې دي دا څه وجه ده هغه وی قصه دا ده چې دا چې کوم سړی مړ دی دا د کچرې مالک دی ما دنه په کرایه باندې کچره دغه کا چې دا جامې خرڅومه ته د ما سره بیاو کا پسو به دا جامې پلان کی دی ترسه زه همیشه کپړې خرڅوم په کلو کې او د یو بل په خر یا په کچرې بار کم هغه ما ورسوي هلته ده دې ظالم زه دلته راوستم او ناڅاپه زما په سر یو ګزار راکو او زه را پرېوتم او زما دا لاسونه تړلي دي ما ورته منت کولو چې د خدای دپاره جامې ټولې والا خو ما پرېږده وی نه لالوم دی لالولو نه بغیر دې پرېږدمه نه ما ورته دا غرب نه ویرېږه قتل ډېره لویه سزا ده دا څه ظلم کوې وی نه ما ته دا مسلې مه کوه لالولو نه بغیر دې پرېږدمه نه ته به بیا سبا حال وې وی قسم په خدای زه حال نه ویم ټولې جامې ته والا زما دې په رب قسم یې حال نه ویم خو څه دپاره ما وجنې او د قتل دا سزا په خپل ځان باندې علي وی قسم نه کدې پرېږدم نو چړی په تې کې کېوه هغه یې رایسته هغه نه راوته په زور یې چې راښکله بس د الله تعالی داسې په خپله چړی دا سټ دغسې پرې کړی شو د ډېرې غوسې نه چړه هغه رایسته او هغه زبردسته فولادي چړه و خطا شوتې نفخلې چړې دی حلال کړی دی او زه څوک هم دی خو تړلی یم نو مونږ د هغه لاسونه پرانیستل او مونږ بیا واپس شو حیرانه شو چې الله اکبر ظالم ظلم کولو په خپله چړه باندې لګیا دی الله تعالی ذبح کو ځکه هغه ورته ډېر مینت کړي چې د خدای دپاره چارتم حال یم کپړې ته واله لیکن زما نفس سره څه کې زما واړه باړه بچي دي په هغوی باندې رحم وکړه زما په ښځه باندې رحم وکوئ دا خبرې راته مه کوه دا خبرې به بیا ګورو حلالولو نه بغیر دې نه پرېږدم نو هغه چړی رایسته هغه سخته وه چې په تیلۍ راښکله الله تعالی په خپله په هغې باندې چې کوم دنو حلال کړو ظالم نه الله تعالی کله په خپله باندې انتقام والي او ما مخکې هم درته یو واقعه بیان کړې وه عربي رسالې کې دکتور شیز خطاب دا ډېر لوی عالم دی او بلا کتابونه لیکلي دی خپله لیکي چې دا واقعه ما په خپله کتلې ده په عربو کې د یوې ښځې خاوند مړ شو او هغه به دکان کولو په هغه دکان یې بس ګزاره به چلېده هغه چې مړ شو په زامنو کې یو زوی 15 کالو ته رسېدلی هغه په دکان لږ ډېر پوهېدو او نور بچي ټول واړو هغې غریب دکان شروع کو بره د حکومت نه آرډر راغی چې دا بچی راولېږه چې موږ سره 2 کاله ملازمت کی بعضې ملکونو کې په هر بالغ باندې 2 کاله ملازمت لازمي تنخوا منخانالي بیګاري افغانستان کې بم دغسې کېده 8 نفري ورته وي که 6 نفري نو زه حیرانه شوم که دغه بچی د حکومت ته ځي زموږ دکان ټول خرابېږي چا راته ووایي چې خفه کېږه به دلته یو قانون دی 2,000 روپۍ چې حکومت ته ورکړې نو ستا بچی به د ملازمت نه معاف کړي بیا مونږ کره سنو ما خپل مکان ګاڼه کو او خدای خبر څومره دیناره هغه ما په هغې واغېشتل
او په خط کې لیکلو چې په دې تاریخ په دا دومره رقم ادا کې الا بستا بچی د ملازمت سرکاري ملازمت نه بچ کیږي. هغه ما ذکرو هغه خار زما د کلی نه لري او سهار وختي هلته رسېدلو. ما ویره سهار به لا رسېلانه راشه مازدیګر کې به لاړه شم هلته به شپه وکړم. هغې کلي کې زموږ خپلوانو او سهار وختي به دفتر کې دا رقم داخل کړم. اډې ته لاړم نو بسونه نو د بسونو لږه کرایه وه. ټیکسۍ والا ته مې وویل ټیکسۍ والا وی په دومره به دې زه ورسوم. کېناستم ټیکسۍ کې. هغه ډریور راته بای تا باندې دومره ضروري کار ولې دی چې ته د ټیکسۍ ډېرې پیسې ورکې خو سبا ته به تللی وي بسونو کې کرایه کمه ده. ما ورته وی بچیا دغسې زما خاوند مړ دی او زما زوی مشر دکان کوي. هغه حکومت غوښته نوکرۍ ته نو که هغه نوکرۍ ته لاړ شي زموږ دکان به ټول خرابي او زما د بچو نانو نفقه هغه هم د دغه دکان نه پوره کېږي. نو ځکه ټیکسي کومه چې سهار وختي دفتر ته دا پیسې ورسوم. ساده ښځه وه. ډریور ته ذکر مو کو چې دومره سوه اشرفی دي او ډریور بدماش و. مخکې یو غر راځي په هغې باندې ټیکسي ورخېږي ماښام دی څوک نشته. ډریور ورته نیت خراب کو. ګاډی ودرولو او دې ته وایي ابۍ را کوزه شه دا ګاډی لږ خراب دی سمو مې او انډل یې راویستو. د ابۍ خیال نشته ان په دې سر یې وواله. وړه کمزوري بوډۍ وه را پرېوته او د جیب نه هغه ټولې اشرفۍ هغه ترجیبه که موټر بیا واپس کړو. اډې ته راځي نورې سورلۍ ولاړې دي ورته اشاره ورکوي چې هلکه موږ پلانکي ځای ته به ورسې. ده ورته ډېره هلکه غټه کرایه والا خو موږ ورسوه بیا په هغه لاره واپس راځي. سورلۍ رستو سورېدي څه پکې ودې شوې ده که شپه وه دی بیا هغه ځای ته راغی چې کوم ځای ابۍ په هینډل باندې والي وه هغې ته یې لایټونه مخامخ کړل چې مړه ده او که نه نو د ابۍ لاس او خپې خوځېدل غریبي. دی وی اوهو دا خو لا ژوندی داسې نه نوره سبا ژوندی نه شي او حالونه وایي. موټر یې ودرولو سورلۍ ټولې رستو ودې دي او دی کوز شو او یو غټ کاڼي ته لاس اچوي چې دا غټ کاڼی به په دې کپره را پرېږدم نو سټ کپره به یې چغې شي بس ختمه به وي. کاڼي ته چې لاس کو بس چغې کړي. سورلۍ ټولې د ده په چغه را پاسېدې چې خدای څه چل دی چې ګورو ډریور سټیرنګ باندې نشته ګاډی ولاړ دی هغه هم کوز شو. څه ګوري چې هغه ډریور مړ پروت دی او ګوري هلته یو ابۍ ده د هغې لاس او خپې خوځي. په دې سورلو کې یو سورلۍ هغه ته ډرایوینګ ورتلو هغه موټر راتاو کو د موټر لیټونه چې په دواړو مخامخ کړل نو دا ډریور خو مړ دی او د ابۍ لاس او خپې خوځي او څه ګوري چې یو غټ مار په تیزۍ باندې بره غر ته خېږي. دی پوه شو چې وایي دا ډریور دغې مارو خوړلو. هغه ډریور په ځای پرېښو ابۍ ګاډي کې سوړه که چېرې هسپتال ته به یې ورسوو. ابۍ هسپتال کې سوره دی علاج کېدو الله تعالی جوړه کړه. چې جوړه شو نو پولیس تېنه بیان علي دغې سورلوم بیان ورکو چې دغسې موږ د دې ډریور سره د پلانکۍ اډې نه سوارو شو او پلانکي ځای کې د بیا موټر ودرولی و موږ د ده په چغه را پاسېدو دی او ډېره کریحه چغه وواله او چې موږ را پاسېدو او دې سړي ته ډرایوینګ ورته وده نو موټر لیټونه چې مخامخ کړل نو یو غټ مار بره په تیزۍ ختو او دا ډریور مړ پروت و دی ابۍ دا ابۍ هغه ابۍ بیا جوړه شوه. پولیس بیا هغه ډریور هم مردخانې ته بوتلو. د پولیس ګاډی راغی هغه ډریور هم مردخانه کې کېښو. ابۍ جوړه شو ابۍ نه بیان واغشتی شو. ابۍ تمام بیان ورکو چې دغسې زما خاوند مړو او زما مشر دی د 15 کالو هغه دکان کولو هغه باندې د حکومت ته طرف نه آرډر راغی چې راځه ملازمت پکې 2 کاله
او زما په بچو کې دا لوی بچو دکان کول شو چاراته وی او وکیل چیرته دومره پیسې دفتر کې داخله کړه ستا بچي به ملازمت نه حکومت معاف کړي حکومت قانون نه نو ما کور غاڼه کو هغه پیسې مې دفتر کې داخلولې دي ډرایور سره ما دیګر کې سوار شوم او ما خا وختو چې په یو غر مونږه خطو د گاډي ودرولو راته وی بای راکو د شاده موټر لږ خراب ده او زه په سوالیم پوښی ونی مده به هوش پرته ما او اسی هسپتال کې په هوش رالم حکومت مردخانه کې دا غیر ډرایور تلاشي واغشتا څومره پیسې چې به یادول ټولې جیب کې پرتی وي دکتور محمود شیخ خطاب ډېر لوی لیکون کې راغوي د کستن بیا ورالم دا کیسه په اخباراتو کې رااله زه بیا ورالم اټول بیان مې دا اباینه په خپل باندې واوریدو الله تعالی قران مجید کې اشاره کوي ولا تحسبن الله غافلا تدا خیال مکو چې الله تعالی غافل دی د ظالم د ظلم الله تعالی انتقام لالینا الله تعالی مهلت ورکي مهلت ان بطش ربک لشدید دا الله تعالی گرفت دا ډیر سخت گرفت دی کتاب لیکي چې د لوی بادشاہ په محل کې دیو بوډۍ د کور دیوال راغلو پاګه داغه محل خنخ کاریدو ځکه هغه کوک دیوالم پکې راغلو بادشاہ به ته وی دا دیوال ما تراوي نه زه غریب هم دا ما کور ده ستاده بار لوی بنگلا دا ستا پدې وړو کې دیوال سو جوړيږي ابای چرته په سفر تلیوا بادشاہ حکم کو چې دا کور وټولړوي او دغه دیم شاهي محل کې را دن نه کوي ابای چې دا سفر نه رااله کور ندارت تپوسو کو خو بادشاہ لړول ده نو لاسونه پورته کل رب ته چې یا رب انت ربي وانت مالكي وانت سيدي وانت مولاي پروردگار تو خونم تو موجود وي او تو خود مظلومانو مدد کې تو خود کمزورو قوتي پروردگار دی بادشاہ ما سره ظلم کړه خدای ته انتقام والی خدای دا محل په حرام کی تا دا ما کور لړول خدای دې ستاده کور لړی بادشاہ خندل ابای دا په دعاګانو نه ده د شپې نه د خدای عذاب راځي بادشاہ محل ټول سره ده بال بچ نه پزمکه کې الله تبارک وتعالى هغه دفن کو غرق کو شاعر وی اتحذو بالدعاء وتصدريه دخل کو د دعاګانو سره ټوکې او مسخري کې وما يدريك ما صنع الدعاء تا ته پته نشته چې دعا څه کوي دعا خود خلکو بیخ بنیادو باسي اتق دعوة المظلوم دا مظلوم د خیرون ځان بچ کا دا نن دنیا کې په مسلمانانو ظلم کیږي ظلم د دې انتقام به الله تعالی د دې ظالمانو نالي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الظلم ظلمات يوم القيامه روایاتو کرا دي په خلا بم ظلم نه کې خدا خو امانت ده الله تعالی د طرفنا د جاهلیت په زمانہ کې به خلکو د یتیم سره وعده کو د تر لور به وا خشته به قسطن به بل تن ور کولا کدا د بل تور کما غومانه به د مال مطالبه کوي دا هم د تر لوري وا په مال کې ور سره باقاعده شریکه وا پنه کا به کما هر به نو ور کولو او ظلم به کول الله تعالی داغه نه منع کوي چې دا وعده مکوا ته دی وجه یتیم سره وعده کوي چې داغه سوکشتنه مور او پاره مړ دي او په چار دیوارای کې هغه ستاد قید په شان لګیا د ژوند تیرې ته دا یتیم دی وجه نه کوي چې دا وستا قبضه کوي او ته په لګیا د چې کمندونو ظلم کوي په حیوان باندې هم ظلم نه کوي اسلام دومره د سلامتیا د عدل او د انصاف مذهب دی چې سوره کې به متیاد نه کې دنه من راغلی دا احادیثو کې رسول الله منع کوي چې په یو غار کې په یو سوره کې متیاد مکوا پدې کې حشرات الارض سیږي پدې کې به کربوړی پدې کې به کیرډې وي پدې کې به بل حیواني اغم جګر لري اغم روح لري
دا غم په دغه ځمکه باندې باقاعده حق دی او یو سړی په دې تجربه کوله په حدیث ګوره تجربه مه کوئ دا نوي انګریزي تعلیم یافته چې انګریزي ورته دماغ خراب کړي بیا د حدیثو سره ټوکه او مسخرې کوي یاره زه خو دې سوړه کې میتیادې کوم میتیادې شروع کړي او چېرته بل طرف ته خیال دی مار راوتی هم دغه ځای باندې خوړلی دی یاره واقعي رسول الله مبارک رښتیا فرمایي حدیث کې راځي چې اوده کېږئ نو ډیوه مړه کوئ کانغري کې اور بلیږي اور مړ کوي هسې نه د شپې چېرته دا بسره پرېونوځي چېرته کور مو ونه سوځي پخوا به د شړشمو د تیلو ډیوې وي هغې کې به د مالوچو باتی وه کله نا کله به سړی اوده شو نو د هغې ګل هغه سور ګل به ښکته را پرېوته ټول جوماتونه په دې باندې سوځېدلي دي نو مسله ده چې اوده کېږي نو ډیوه زموږ استاد مولانا عبدالغفور رحمت الله علیه د دارالعلوم حقانیه صدر مدرسو او هلته د مفتی کفایت الله صاحب خصوصي شاګردو هغه مونږ ته قصه کوله چې په دهلي کې مونږ یو کور کې د واده دپاره جمع یو کور کې وادو نیمه شپه چې مونږ بیا تلو نو مونږ د کور خاوندانو ته وویل چې هلکه اوده کېږئ نو دا بلفونه مړه کوي نو هغه یې وخندل چې داسې ډیوه خو نه ده مونږ وایو هلکه ډیوه نه ده لیکن حدیث کې منع راغلې ده لیکن هغې دې سره ټوک وکړه ملا صاحب هغه د هغه د باندې خبره وه یارانو دې شوي دي چېرته بجلي سیوا شوي ده هغه بلف پټاو شوی دی هغه ګرمه ټوټه لاندې راغلې ده لاندې قالونونه پراته وو هغې ټول اور اخیستی دی او د کور ټول خلک دغه سوځېدل کم بلف کې کمه کمره کې چې درۍ پرته وي قالین پروت وي تولیې پرتې وي اوده کېږي نو بلف باقاعده مړ کوئ ها یو بلف په داسې ځای لګېدلی دی چې د هغې نه لاندې ځمکه ده د حفاظت دپاره دی لګولی د هغې نه لاندې څه قالین یا تولای نشته ټیک ته که بلف لګېدلی ځکه که دا ماتم شي رام شي نو لاندې ځمکه ده لیکن کم ځای کې چې د بلف د لاندې تولایي پرته ده بړستن پرته ده قالین پروت دی لازمن دا ما باندې خپله شوي دي مدینه منوره کې د ناستم خط مې لیکلو او یکدم بلف مات شو ګرمه ټوټه راله او قالین اور واغېشتو ښه ده چې زه موجود وم نو د رسول الله مبارک په فرامینو باندې د هغه په احکامو باندې ازمیښت مه کوئ د بصري یو طالب دا حدیث واورېدو رسول الله فرمایي ان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم د رحمت فرشتي د دین طالب ته خپلې وزرې په ځمکه ږدي دا طالبانو سپک مه ګڼئ ګورئ دا جوماتونو کې چې کم طالبان قرآن پاک یادوي د رسول الله حدیث یادوي دارالعلوم حقانیه کې چې دا په زرګونو طالبانو کورونه پریښي دي او دلته راځي علم حاصلوي دا سپک مه ګڼئ رسول الله فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چا سره چې الله تعالی د نیکۍ اراده وکړي د دین پوهه ورته ورکړي او طالب علم ته د فرشتو وزر فرش راه وي د بصري یو معتدلي طالب دی حدیث سره ټوکه کوله چې زه به سبا ته که خیر په خپل بوټانو غټ غټ میخونه لګومه ګورم چې واقعي وزر یې ماتېږي او که نه پخوا کټاسرې میخونه به مو اوس هغه نشته خلکو به د سپلو تلو ته هغه کټاسرې میخونه لګولو چېرې تلی ونه سولیږي د فوجانو بوټانو ته به هم کټاسرې میخونه لګېدلي وو نو دا طالب چې دا کوره وځي کستن دا قدم په زور اږدي چې د فرشتو د وزرو د ماتېدو آواز راځي که نه راځي خو چې قدم یې داسې کو ټول قدم یې د چینجو نه ډک شو چې بل یې داسې کو هغه ځای کې مړ پرېوتو په حدیثو تجربې مه کوه په یو حدیث کې راځي چې کوم سړی د امام نه مخکې سر رکو ته وړي یا د امام نه مخکې سر راپورته کوي یا د امام نه مخکې سجدې ته ځي یا دی دا غواړي چې سر یې الله تعالی د خر په شان کړي نو یو طالب دې سره ټوکه کوله چېره ګورم واقعي کستن د امام نه سر په رکو کې مخکې راپورته کو په سجده کې سر یې الله تعالی د خر په شان کو بیا لوی عالم و
دا د دورې په کال هغه په حدیثو تجربه کوله، کتابونه اکلک ویلیو. نو بیا طالبانو ته به چې سبق خیلو نو سر به پټو، سر به باقاعده پټو. طالب به چرام غیله که په دې شرط درته سبق خیم چې ما نه به دا تپوس نه کوي چې تا سر ولې پټ کړی، ښه سبق به خیلو. طالبانو به هم دقسې سبقونه وي، تپوس به یې ترې نه کولو، ځکه هغه به ترې واده اخیستې وه. یو طالب ورسره راغی، واده یې وکړه، خو یو ځل استاد سره څوک نشته، یوازې طالب دی. راته وایي دا مخ زه خو پړسېږم، دا څه چل دی چې ته مخ نه ښیې، ورته خدای نه ویېرېږه، ما سره دې واده کړي. طالب هم جوړې ده، قندهار به زوره طالب مجبورن ورته چې سر داسې کړو راسه کراس حمارن، سر د خر په شانو. نو دا درته عرض کوم چې په حدیثو باندې چرم تجربه مه کوئ. رسول الله چې څه فرمایي، نو هغه بادشاه هغې بوډۍ سره خندا کوله چې په دعاګانو دا زما بلډینګ نه لړېږي. شپیان هغه ټول مکان یې الله تعالی سره د ساکنینو غرق کړو. شاعر وایي تهزأ بالدعاء وتزدري، ته لګیا دی خاندې د دعاګانو سره، هغې سره ټوکې او مسخرې کې. وما يدريك ما فعل الدعاء، تا ته څه پته چې دعاګانې څه کوي. دعاګانې خلکو باندې محلات وسوځئ، دعاګانې خلک ژوندي دغسې په ځمکه کې چې کمدنو غرق کړي. وما تخطي السئام، غشی د دعا چرم نه خطا کیږي، لیکن لها اجل وللاجل انقضاء، د هر څیز دپاره بېله بله موده الله تعالی مقرر کړې وي. نو آیت کې الله تعالی وایي چې ګمان مه کوه چې ظالم ته به د ظلم سزا نه میلاویږي، لازمن به میلاویږي، لیکن د الله تعالی په هر څیز کې حکمتونه دي. الله تعالی دې تمام مسلمانان د ظلمونو نه بچ کړي. چاپیره لګیا دی مسلمان قتلیږي، پلان کې دی کې دماکو شو دومره کسان مړ شو، پلان کې دی کې دماکو شو دومره. دا ټول زمونږ د بدعملو نتیجه ده. رسول الله فرمایي چې د قیامت نښه دا ده ویکثر الحرج. صحابه وایي وما الحرج یا رسول الله، حرج څه ته وایي جي؟ دې حرج دې ته وایي قتل به زیات شي، قتل. دا تمام زمونږ د عملونو نتیجه ده. خدای د مسلمانانو په حال رحم وکړي، بالخصوص پاکستان د دې ظلمونو نه محفوظه کړي. پروردګاره په تمامه دنیا کې د اسلام رڼاګانې راولي، د قرآن نظام قائم کړي، د عدل او د انصاف فضاګانې قائمې کړي. په دغه ملک کې هر شی ګرانېږي، دا هم زموږ د عملونو نتیجه ده. پروردګاره ارداني راولي، د غریبانانو حامی او ناصر شي، د حلال رزق دروازې په ټولو مسلمانانو باندې پرانیزي. کافران ځای په ځای په مسلمان اور ورئ. افغانستان دی که عراق دی که بیروت دی که لبنان دی که کشمیر دی که چیچنیا ده که بوسنا ده که هرسمک دی که سومال دی که برما، تاسو خو اخبارات عربي وغیره نه ګورئ. هر یو سړی په خپل دنیاوي دغه کې مست دی، د دنیا نه خبر نه چې په مسلمان باندې لګیا دی څه کېږي. د دنیا تمام کافران جمع دي، د اسلام بیخکنی کوي، د مسلمان بیخکنی کوي. په اخلاص دعا وکړئ چې الله تعالی دا کافران نیست و نابود کی، او د رسول الله امت ته د عدل او د انصاف، د روادارۍ او د همدردۍ او د غریب پرورۍ هغه جذبات نصیبه کی. وصلی الله تعالی علی اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین.